نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يرني ويشرب الخمر ويسرق قال لا يا ابنة الصديق رضي الله عنها ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه رواه احمد والترمذي. د دې صفتونو مالکان هغه خلق ته چې بلی او لټوي خپل تزرای او قربت په عبادت او په ثوابونو پنه کو باندې د ګناهونو بزان ساتلو باندې اواز کم یو ډېر نږدې دي امید ساتي د رحمت الله او یریګ د عذاب د الله نه بهشکه عذاب درب ستاد یری شه ده. سورۃ اسراء آیت نمبر 57. امام احمد امام ترمذی نقل کړي د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها آپ فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د دې آیات کریمه د سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 چې والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة ایماندار هغه خلک چې خرچي هم کې زړه بیا میریږي دا الله په لار کې خرچي کې بیا په ير او خوف کې ادا کسان دي چې دوی ګناهونه کوي یزنی و یشرب زنا کوي شراب سکي غلا کوي ناول چنا لا ابن صدیق چنا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور د دینه مراد هغه سړی دی چې روجینی سیمونس کوي صدقې کې بیا هم د الله نه یریږي چې الله قبول وشي وکنه خپنی کو اعمالو کې مستغرق دي خو لیکن بیا هم خوف ور سره چې زما دا عمل دا به قبول شي او قبول بنشي. نو الخوف والرجاء یرا او امید د مؤمن صفت دار دی به همیشه یریږي د الله نه. سورۃ معارج کې الله فرمایي والذین هم من عذاب رب مشفقون دا خلق دي د الله د عذاب نه یریږي. ولئن عذاب ربهم غیر مأمون دا رب د عذاب نه څوک محفوظ نه دي. او کوم خلق چې هغه د الله د یری نه او د خوف نه هغه په طرف کې ځان یریږي نه نو داغه مبارک الله فرمای اف امنو مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. سورۃ اعراف کې الله فرمای چې دوی د الله د عذاب نه او د مکر نه به خوف شو بیری شو نبی یری کیږي د یری د عذاب د الله نه مگر تاوانیان او برباد خلق کافران او منافقان. د مومن صفت خدا لري دی به همیشه په خوف کې وي یره کې امید به ساتي د الله نه د رحم ولیکن خوف په غالبي
همیشه به دې په سوچ کې پروت دي، په فکر آخرت کې به پروت دي، په عذاب قبر کې به پروت دي، په حساب کتاب کې به پروت دي چې میدان را روان دی، په هغه میدان کې سړی تنها ولاړي. که دا هر قسم دی، ډېر دنیا کې ډېر پردناک چې په پرده کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته رسېدلی، چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دومره حیادار انسان و چې واری صحیح بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام ناست ته او د خپې مبارک یې ښکاره کړي دي، لنګ یې داسې راوچت کړی دی د زنګونانو پورې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی، نبی علیہ السلام دې ډډه لګولي، د هغه سلام وکړو او جواب یې ورکړو وعلیکم السلام، د ښی جانب کې اشاره ورته وکړه، د ښی طرف ته کښېنه، ځکه چې الله تعالی هغه ښی طرف ته پیدا کړی و، د هغه قدر و قیمت او مرتبه دغه وه، اوله مرتبه وه. بیا عمر فاروق رضی الله عنه رانه ته سلام یې وکړو او چې کله سلام وکړو نو هغه ته ونه ړقېدو، نبي علیه السلام نه پاڅېدو، وعلیکم السلام او د ګس طرف ته اشاره وکړه، دې طرف ته کښېنه، ستا دویم نمبر دی. دوی دا ناسې خبرې کوي چې ګورې هلتې عثمان ابن عفان رضی الله عنه راننوتلو، خو چې کله هغه راوځر نبي علیه السلام کېناستلو، خپل لنګ یې برابر کو او برابر کېناستلو. نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله مونږ چې راننوتلو تاسو حرکت ونه کو، او عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې هغه ځای کې راننوتلو زر تاسو کېناستئ، لنګ هم برابر کو، ویل تاسو ته پته ده، ویل چې هغه د هغه ځای کې نه کتل وي د نبي علیه السلام خپې مبارک ښکاري که نه هغه دې طرف ته نه راتلو. او عثمان بن عفان هغه حیادار انسان دی چې کله هغه غسل کوي نو هغه پلنګ کې غسل کوي، او چې کله غسل کوي نو فرشتو ته دا حکم دی تاسو بار ته وځئ، برای راست الله تعالی چې د هغه سره واسطه کرام کاتبین ته وایي چې تاسو خوښئ. دومره حیادار انسان، لیکن دغه حیادار انسان دا به د قیامت په ورځ باندې ټول چې کومه دی نو سوي بربنډ ولاړي، بالکل خپې بله خپې سر تور سر، نه په تن باندې سوي او نه په سر باندې سوي او نه په خپو باندې سوي، نه آبادي شته سوا د عرش د سوري لاندې نور هېڅ سور هم نشته. او اولني جامې به صرف ابراهیم علیه السلام ته اغوستلی کېږي، صحیح مسلم او نور کتابونو کې د حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي اول من یکسا ابراهیم، اولنۍ جامې به ابراهیم علیه السلام ته اغوستلی کېږي. د دغې ماحول او دغې معاشرې او د دغې محشر او دغې میدان په باره کې نبی علیه السلام چې کله بیان وکړو چې خلک به بالکل سرتور سر خپې بله خپې او په تن به جامې نه وي لغړ به نه، په هغه ځای کې امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي د الله رسوله خلک به بربنډې وي چې او نر ښځې ټول، ویل نر ښځې ټول، وایي دا به څنګه چلي، ټول خلک به بربنډي، خپل غم ورسره پیدا شو چې زنانه به هم بربنډي وي، چې زنانه به هم بربنډي، ټول خلک به هم دغه شانتې ولاړي. نو یا رسول الله خلک په یو بل ته نه ګوري، دا به څه؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل هغه څه داسې ورځ نه ده، دومره د هیبت، دومره د خوف، دومره د یری، دومره د قهر نه ډکه ورځ ده چې هېڅوک به ښکته نه شي کتلی، یو بل ته به نه شي، ټول خلک به بره ګوري، بره هر یو سړی په خپلو خلو کې ډوبي. الله تعالی دومره غصه وي، دومره غصه چې نه مخکې داسې غصه ونه رسو، ځکه دا حدیث نه دا پته لګي چې کله دا خلک دا خواص دا پیغمبران په آدم علیه السلام پسې لاړ شي، ورته بابا زموږ سپارښت وکړه چې حساب کتاب شروع شي، ډېر سخت خوف ته یره ده، او ورته زه نشم کولی، تاسو ته پته نشي نن پروردګار دومره غصه دی، دومره غصه چې نه مخکې داسې غصه و نه به وروسته داسې غصه شي، او که زما نه اوس تپوس وکړي ته ما د یوې میوې نه منې کړی وې، تا هغه میوه ولې خوړه؟ ما څه د هغې جواب نشته. نو څه وکړو؟ ته څه چل خو راته وښایه که نه؟ وایي په نوح علیه السلام پسې ورشئ، بابا ثاني پسې ورشئ، اولوالعظم پیغمبر رسول دی، ډېر لوی دعوت یې کړی دی، ډېر لوی پریشاني یې په دنیا کې برداشت کړې توحید دپاره، هغه له ورشئ. او چې کله هغه له راشي یا ورته زه پکې نه یم،
وایي چې ولې الله تعالی دومره غوسه دی چې نه مخکې داسې غوسه و نه به وروستو داسې غوسه وي. او ما یو خبره کړې وه کله چې دا خلک غر کېدل نو ما د کنعان په باره کې ویلو چې پروردګاره تاسو خو راته ویلو چې ستا اهل به زه بچ کوم او زما زوی دا خو زما د اهل نه او ما ته د الله د طرفه حکم ملاو شو چې لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. بد عمل سړي ته چې دی نو خپل اهل مه وایه. بد عمله مشرکان د اهل بیت نبی علیه السلام د ابو لهب ټول نسل کټ کړی دی، ټول نسل. او د دې زمانې چې کوم دی ګمراه سید ځان په نبی علیه السلام پسې پښتنو کې چې کوم دی سیدان چړته دي د نبی علیه السلام اهل بیت چړته دی په پښتون کې چې کوم دی راغی اهل بیت یې موزه پلان کې موزه پلان کې ما هغه وختي ختم شوی دی چې کوم دی نبی علیه السلام فرمایلو چې تاسو انصار او مهاجر او د هاشمي خاندان دا په دنیا کې د صفات شي لکه پوړو کې مالګه پوړو کې مالګه او دا ټول خراجمه کې دا ټول زیاتی بیا پنجابیان د سیدان نه ډکتی او سیندیان د سیندان نه ډکتی او بلوچستان د سیندیان د سیدان نه ډکتی او پښتانه د سیدان نه ډکتی. دا خو په کروڑاو باندې شو، دا خو د نور عربو نم زیات شو. ولنه خبردار چیرې گمراه او کنه مشرک او د اهل بیت نه کټ شو ابو لهب او داغه نسل ختم یې نا ورته ما ته وای چې لیس من اهلک استاد کنعان د استاد اهل نه دی دا خو مشرک دی. نو اوس که زمانه تاسو کې تاولي زمانہ دا تاسو کولو ما سره څه جواب دی؟ ما سره څه جواب نشته. نو چل لاړ شو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي. ابراهیم علیه السلام ته چې لاړ شي نو قبم دا خبره وکي چې ما 3 کذبات کړې دي. کذبات نه دي مخکې ما تاسو په کړې پاوي پیغمبران دروغ نه وایي. هغه 3 کذبات ناغه داسې دي چې بوتانې مات کړې دي. نو دا بوتان چا مات کړی دی؟ وای دا د غړ بوت مات کړی دی. دغه دلیل الزامي مو دیته وایو. یو سړی وای چیرې ما په هندستان کې سل غزه ټوپ والے ته دا غزه او دا میدان هغه ټوپ نشواله ټوپ نشواله نو چې ټوپ نشواله هغه ته ملزم کې اته ګيره نو دا لپاره دلیل الزامي ته بوت ارڅ کول چې د خیر او د شر مالک دی د نبی او د نقصان مالک دی. ټول دنیا دراټینګه کړل او دا څنګه بوت ته ټول دنیا راټینګه کړی دا د خیر او د شر مالک دی خپل ځان نشي بچ کوله نال د کړی دی د غټ بوت کړی دلیل الزامي دی. او دلیل الزامي زکاو چې هغه ټول مشرکانو سرونه کته کړ او فضل کې سو ویلا وای خضر ته پته دی سم نشي کوله یې دا ویلو. او دیم نمبر بیبي ته ویلو دا غي مبارک دا زما خور ده اسلامي خور و. او بیا چې خلک د بت پرستۍ او د مشرک د شرک میلې ته چې کوم دینه بوتللو ناغه ورته اني سقیم ز بیمار یم. نو د سقیم خپل معنی د بیمار یم او دای تاسو به کتلی بار بار ځویم یو سړی د اقناس ته دا ټول خبرې پر راتلون پر دی موبایل ور سره دی موبایل او ناګانه په موبایل باندې رنګ شروع شي الکه څه گمراه دی بس یو رنګ بدل شي طبيعت خراب شي دی فاسق وسوي دی بس دا غلط سړی دی بس مونږ بیا خپه کوي بیا به څه کنه ډاګ را رسي سبا وای نو سړی چې هغه رنګ ته وګوري کنه نمبر ته خپه شي است اني سقيم دلته ناز خبره طریقې خوشاله لګي هغه چې جمعه ته دروازه باندې یو لوخ رانه وځي او چې کله رانه دی ته وګوري پلان کې بیا راغلی چې اوس به سوي طبيعت سړی است خپه شي ټول محفل خراب شي. نه ابراهيم عليه السلام روغ موټ صحیح خوشاله برابر ناسو خو چې کله بس اذر او سره دغه ډور ورکران نه لا ورته ویل چې د شرک میلې لزو بس یو دمه طبيعت خراب شي. طبيعت خراب شو چې دا اوس ما د شرک میلې اني سقيم ز بیماریم یا اني متحير في اموركم استاذ به کارونه کې متحير یم. خو لیکن بیا هم ظاهري شکل او صورت دا ظاهر خلاف وو. ظاهر خلاف وو. ظاهر کې روغ موټو بیمار شو ظاهر کې بوتان ته مات کړو هغه ته نسبت وکړو خزي ته چې کوم دین خور ویلا اسلامي خور و پنځمي خور سره نکاح ټول دنیا کړه ده کې اسلامي خور نه انما المؤمنون اخوه ټول مسلمانان خويندرونه دي نو دا ټول خزي چې دا پنځمي خويندې نه دي دا خو یو هغه خوري چې هغه حقيقي خوري د پلار د مور شریک دغه سره نکاح حرامي هغه خور نه ویلا په پلار شریک یا لاتی خوري دغه سره نکاح حرام هغه خور نه ویلا په مور شریک وی هغه ته خیافي خور هغه خور نه ویلا
او په شودو باندې شریک وي هغه ته رضایي خور وي هغه خور هم نه ویلا بلکې په اسلام باندې شریک وا نو اسلامي خور وا پنځمه خور نو اسلامي خور سره نکاح کړی و نو ټول دنیا د اسلامي خور سره نکاح ټول پیغمبرانو سره کړی دي اسلامي خور سره دا خټول انما المؤمنون اخوتون دروغ نو لیکن ظاهر کې خدا او چې خزه وا بادشاہ ته دا پته ولګی داسي او ته چې الله دومره غسره که زمانه دا تاسو کې ما سره جواب نشته موسی علیہ السلام وته وای چې ما هم د یو خبره کړې و پروردګار ما ته ځان وخایا عیسی علیہ السلام ته وای هغه چې را ما ته خلق ابن الله ویل دي اوس پس کېږي ته واقع ابن الله ته معبود ما سره جواب نشتی حال لري چې هغه خورته نه ویلي خوف ويروا او نبی علیہ السلام بس سجده لګي یا باندې برای راست نه ورځي اصل خبرم دار دغه میدان ډېر ترخ میدان دی په میدان کې ابراهیم علیہ السلام اول ما یکسا دی چې ابراهیم علیہ السلام ته اول جامع غوستول کېږي بیا به نور پیغمبران نور خلقو ته دا به ملاویږي لیکن په دغه ورځ باندې په دغه میدان کې هر یو سړی خپې بلخپې او سر تور سر پتن جامع نشته یو ډېر لوی خوف دی ډېر لوی یره ده دا خوف د یری د پاره تیاری پکار ده صحیح بخاری نقل کوي په مختلفو طریقو روایتو باندې د یو تیر شوی زمانه زموږ په ذهن کې دای دی بنی اسرائیل کې چرته سم سړی تیر شوی نه دی په بنی اسرائیل کې داسې خلک تیر شوی دي چې د صحابه او تابعین نه وروسته دا ټول خلک راجمع کې کنه پدې کې به نه داسې تلی غټ غټ خلک به کې تیر شوی دی خو چې کله د پیغمبر طریقه پرې خو د الله له گمراه شو چې شرک ته لاړه بس تباه شو لکه څرنګه چې په دې امت کې دا ځان ته غوره امت وایي غوره امت موږ غوره امت یو څه چې غوره امت غوره امت تیر شوی دی غوره امت د شرک نه والا او د هرې ګناه پورې د نوح علیه السلام د قوم نه والا او د عیسی علیه السلام د قومه پورې چې څومره ګناهونه دي په دې امت کې دي دا یریږي شرک پکې شته وګوره کنه مزار پرستی قبر پرستی لیډر پرستی امام پرستی کومه پرستیانه نشته طالبان هم چې کوم دي نو دی ولې استاد پرستی نه کوي شیخ پرستی نه کوي دوی شیخ د اتانیز نه د اتانی د ټکی نه کنه هغه ته غټ علامه الدهر والقهر وي داغه د خبر نه علاوه بل څه خبر نه بني داغه غلطه خبره مني د بل ټیک خبره نه مني دا څه شی دی دا څه شی دی شرک شته کفر شته د ټولو قومونو ګناهونه موجود دي ناب تول کی کمی شته رشوت شته غیبت شته چغلی شته د نوح علیہ السلام د قوم چې کوم محرمات سره نکاحونه کوي د محرمات سره نکاح نه کوي تاسو به اخباراتو کې خور سره نکاح کړی دا د ترور سره نکاح کړل دا د زنا د واقعیت وګورئ د محرمات سره دا په اخبار کې راځي په یو شي کې راځي کوم کارونه نشته ګډان جنگول نشته سپی جنگول نشته چرګان جنگول نشته قوم لوط چې کوم دین اعمال نشته ټول اعمال موجود دي اوس پته نه لګي چې دا خلکونه الله تعالی دې خره خنزیران او سپیو ګیدړان او وجلي دي او ختم کړی دي دا غو عمر پرو زموږ د عمر پوره نه دي کنه کیږي به زموږ سره یا د پیغمبر دعا ده چې ټول قوم چې کوم دي یو شانتي ختم نشي نور دې سمو آیا غره امتی محمد صلی الله علیه وسلم الله غره دی چې کله د نبی علی السلام په طریقه راوړي او د پیغمبر په طریقه روان نه نو تش په دې باندې کار نه کوي پیدری من سلطان بود بادشاہ چې کوي د ما پلارو نیکه بادشاہ او نبی علی السلام ویلي قرآن کې دا غره امت دی کنتم خیر امتی بس دې قضیه پوره وایا کنتم خیر امت بس وړاندې بسم الله نشته نور څه مسائل او احکام پکې نشته نو په بنی اسرائیل کې وسړی دی یا انګر دی یا بل څه دی یا بل څه دی مختلف غیر غلي خدای الله نه څومره یریږي څومره نیک دی دومره لوی خوف پر سره دی ته دا وصیت نشه کله کته دا وصیت وکړې تاسو په وصیت موږ عمل نه کوو کبرز که تاسو وصیت وکړو چې ما وصیت دی نو موږ تاسو سيزو په دې وصیت باندې څوک عمل نه کوي موږ تا خخو طالب غسل درکو طالب کفن درکو بتا به جنازه کو تا په خدمت کې خخو خو لیکن دا زمانی مطابق بچو وصیت منله بچو ته وصیت وکړ تاسو څنګه پلاریم
و ډېر ښه پلار یې، ستاسو په تربیت کې، ستاسو په خرچو کې یا په څه کې ما څه کوتاهي کړې ده؟ نه مې ده کړې. ښه پلار یم، وایي ښه پلار یو ښه پلار وصیت تاسو پوره کوئ؟ وایي بلکل یې پوره کوم. وایي زما دا وصیت دی چې کله زه مړ شم ما به وسېځئ او زما ایره به دوه ځای کوي. نیمه ایره چې دی نه دا به سمندر کې چې توپان نشي که نه په دې کې به داسې واولځوئ چې ذرې ذرې شي ولاړ شي په دې اوبو کې میلاو شي، او دا نیمه دا چې کله په دې وچو باندې چېرته طوفان نشي که نه په دې کې به څه کوي دا به واولځي او ذرې ذرې به کوي. صحیح ده. هغه شانتي وکړه او پروردګار چې کوم دی نو هغه بیرته د هغه روح له چې کوم دی جسمي مثالي ورکړو یا هغه اجزا یې را جمع کړه او ورته وایي چې ستا څه خیال ته زما را طاقت نه وځي څه. او الله تعالی د دې نه ښه خبر و چې سړی یېرېدو، خو دا خبره یې د خولې نه وباسي. ال پروردګار زما دا کلک ایمان و چې که زه ځان باندې هر څه وکړم نو ته به ما را ژوندی کې، ما به یو ځای کې، ما به بېرته ودرې، نو دا کار دې ولې کوو؟ پروردګار صرف د خوف د یېرې د وجې نه زما سره هېڅ هم نه و چې زه الله مخې ته ودرېږم او الله ما ته وایي چې بنده ما تا پیدا کړی مې وې، تا له مې قوتونه درکړي وو، نعمتونه مې درکړي وو، تا ته مې راحتونه درکړي وو، ټول اسباب د زندګۍ مې درکړي وو، تا څه کړي دي؟ څه کار دې کړی دی؟ زما دپاره دې څه کړي دي؟ نو زما سره دې خبرې جواب نه، زما سره دا جواب نه چې الله ته چې ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي. حال دا دی چې هغه ښه نیک بنده و، ښه نیک بنده، لیکن دا هغه سره د طاقت نه. خو ته زما نه دومره یېرېږي چاو ما معاف کړي. یعنې الله تعالی ورې په امید سړی نه معاف کوي، الله تعالی په خوف سړی معاف کوي. امید خو ستا امید دی، د ګناهونو سره امید دی، اب یا الله تعالی تعالی درکوي یا به نه درکوي، لیکن الله تعالی په خوف باندې په یره باندې چې کله ته ویرېدلې، ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دوه سترګې دوه اوښکې الله ته ډېرې محبوبې دي. یو هغه سترګې بکت من خشیت الله چې د الله د یرې نه چې کوم دی هغه جاړي، د الله د یرې نه دا بهترین سترګې. یو چې په جهاد فی سبیل الله کې هغه چوکیداري کوي او په جړا شي، خبر همداري سړی کینی کنه ویریږي، خوف راشي. کله چې خوف نه نو بس هر ګناه سړی کوي، یره ختم شي، د دې غلو نه یره وتی را، ډاکوان نه یره وتی را، قاتلان نه یره وتی دا، ګناهګار نه یره وتی دا، خوف نشته ری. تاسو ګورئ کنه مزار پرستی قبر پرستی والے ته ګورئ تش په امید روان دي، په امید یو ګډ راولا حلال کا، سیل حلال کا، دیګ راولا ال دې کنه ورکه مستا کارونه ټولو شو دي ته امید وي کنه. په امید کې شرک تلاړو او په خوف کې سړی شرک ته نه ځي، په خوف کې سړی ګناه ته نه ځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په خپل رساله کې د ایمان د پاره بنیادی ستنی یو خو ارکان اسلام دي کنه، بنیاد اسلام ولا 50 یو دغه 15 د پاره د بنیادی خبرې د 15 د پاره دوه دی وي. الخوف والرجاء، اول یره ده چې ته په یره کې مضبوط شې، الله نه یریږي، او بیا یره ستا دې حد ته ورسېږي چې ته بیا پروردګاره ما معاف کړې، دا امید شو. ول دا د ایمان دوه نښې دي، چا کې دا دواړه نه وي که نه به د مؤمن نه، ځکه ایمان بین الخوف والرجا دی، د خوف او د یرې په منځ کې. صحابو کې خوف ډېر زیات و، یره طاقت هم پکې شته دی، یره هم پکې شته دی، اعمال هم ورسره دي، یره هم ورسره ده. ځکه حضرت عایشه رضی الله عنها ته نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې آیات دا مطلب نه دی چې والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله چې ګناهګار دی او ګناهونو کې دی مصر دی، نخته دی بګي نخته او دی وایي چې الله به ما معاف کړي. نه د دې مطلب دا دی چې دی ښه سړی مانځګزار دی، روژه دار دی، صدقه والا دی، یرې والا دی، خوف والا دی، بیا هم یریږي، د نیکو اعمالو سره یریږي چې قبول به شي که قبول به نه شي، زما د عمل به قبول شي که قبول به نه شي. لیکن نن خو مونږه په ناشنا غم کې یو، په ناشنا غم کې. یو خو د دې زمانې خلک که ځان ته دیندار وایي نو پاکې د دین صفات نشته دی. ایک نمبر علم په کار دی، علم جوهر نشته. دویم نمبر زړه په کار دی، پاک زړه پاک نشته. دریم نمبر چې کوم دی بې تکلفه زندگی په کار دی، بې تکلفه زندگی نشته دی.
د دین کارم په تکلف سره کوي، تقریر هم په تکلف سره کوي، بیان هم په تکلف سره کوي، غاړه تشه او ډکه او سکه او سکه. دا تکلفات پیغمبر دې منع کړل. او ته به نازې نعتونه به وایي، کوي به تقریر دا به نعتونه وایي. چې که دا سړي تقریر کولو که نعت یې وایو، زه خو په دې پوه نه شوم. او حال دا دی چې د دین دپاره چې کله کار کې درې خبرې ضروري دي. په صحابو کې درې خبرې موجود وي. نمبر 1 خبره پکې جوهر علم ورسره و، جوهر اعمقها علما. دویم نو زړونه پاکو، ابرها قلوبا، کینه نه، بغض نه، حسد نه، نفرت نه. د بل دین ته دین وایو، د بل ګناه ته ګناه ویل، خپل ګناه ته ګناه ویل. دا نه چې خپل ګناه ته نیکی ویل او د بل نیکی ته ګناه وایو. او درې نمبر تکلفات پکې نه، اقلها تکلفا، نه په خوراک کې، نه په سکاک کې، نه په جامو کې، نه په لباس کې. په یو ډیزاین باندې جامې نه چې دا جامې خامخا پرز دی، دا باغوندې، دا پرز دی، دا رنګ پرز دی، دا باغوندې. مولا د پرز سپین رنګ پرز دی. نبی علیہ السلام خو چې دی نو هغه حلة الحمرا خوښه کړې وه، یمني جوړه چې سرې پټې پکې وي، هغې خوښه وه، هغې هم اغوستې ده. نو ته څه وایې چې لکه خامخا په دې یوې جوړه جامو باندې چې ملا دپاره سپین جامې فرض دي، او هغه هم د ځان لپاره فرض کړي. ښه خبره ده، مستحب دي، خو مستحب چې کله فرض شي که نه بیا پرېږدې. نبی علیہ السلام ته څنګه جامې ملاوېدې، خو چې پاکې حلالې وي، ریخم نه وي، پلیتې نه وي، ګنده نه وي، هغې استعمال کړي دي. تکلفات پکې نه وو. نن زموږ په هر شیز کې تکلف. هغه چې کومه عوام الناس دی خو پرېږدوه، چې خواص الناس دي که نه، هغه هم په دې غم کې اخته دي، په دې غم کې اخته دي. خبرو کې تکلف، خبرو کې اواز ډکول او تشول، او بس پته نه لګي. هلکه سیده ساده خپله لهجه استعمالوه که نه. الله چې کومه لهجه درکړې دغه ټیک ده که نه. او چې کله د قرآن تلاوت کوي، د قاري صاحب په شان ښایسته اواز راوباسه. د قرآن تلاوت په خوږ اواز سره دی. قرآن کې چې څومره ته حسن پیدا کولی شي، خو تکلف به نه کې، سندرو په شانتي به نه وي، د یهودو په شانتي به نه وي، غاړې به پکې نه راکاږي، رین نه به پکې نه کې، د جړا په شکل کې به نه وي، خو ډک ډک به وي، ډک ډک لحن عرب سره به وي، ډک ډک به. او څومره خوږ اواز ته رایستی شي، نو دا د قرآن حسن زیاتی. قاریانو صاحبانو الله اواز خوږ ورکړی، جو ښه خبره. اصل خبر همداره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمایي چې ایمان د هله کاملېږي چې دو خبرې په مؤمن کې وي، یو خوف وي، یو رجا وي. یو د الله نه یره وي، او یو ورسره چې دی نو څه وي، امید وي. یره داسې حد ته ورسېږي چې بس ته وایې چې یاره زه لاړم، ختم شومه، یو دم وایي چې الله ما معاف کړي. دا امید دی. امید دې ته نه ویلی کېږي چې ته استغفار نه وایې. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې امید دې ته نه وایي، دې ته خو مصر وایي بیا چې ته استغفار نه کوې، د الله نه بخښنه نه غواړې، معافي نه غواړې، او ته زه امیدوار یم. نو دا خو ته څه کې، دا اصرار په ګناه باندې کې، همشوارې په ګناه باندې کې، دا خو بدترینه ګناه ده. د دې نه به ځان څه کوې، دې نه به ځان ساتې. د دې وجې نه والرجاء ثلاثة انواع، امید وي 3 قسمه ده. رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. یو سړی دی هغه په طاعاتو کې ښه یېرېږي، خوف دی، د خوف نه بس ښه په نیکو کې مشغوله دی، بیا وایي پروردګاره ما معاف کړې، امید ساتي چې الله به ما معاف کړي. دا ډېر اوچت مرتبه ده. دویم رجاء رجل اذنب ذنبا ثم تاب منه فهو راج لمغفرة الله وعفوه واحسانه وجوده وکرمه. یو سړی د ګناه دی وشوه، توبې وایستله، ټایم یې وله ورنکړو، خو د توبې نه بعد بیا په دې امید کې چې الله به ما معاف کړي، یا الله ما معاف کړي. دا دویمه مرتبه ده. دا دواړه ښه دي. دریم نمبر هغه سړی دی رجل متمادى في التفريط والخطا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. یو سړی دی هغه په ګناهونو کې دی، او بس ګناهونه او ګناهونه او ګناهونه. نن ګناه وکړي، توبه وباسي، زه سبا مقابله شم بیا به ګناه وکړم، بیا چې ګناه وکړي بیا توبه وباسي، سبا له بیا وکړم، بیا توبه نه وباسي، بس په دغې غم کې دی، په ګناهونو کې دی. الله غفور رحیم دی، الله غفور رحیم دی. د انتهایی دوکه‌باز، برباد، دروغجن، منافق انسان دی. دا غرق دی. دغې نه خوف شته دی، او نه د ګناه نه پس چې کومې توبه شته دی. نو یوازې دا امید نه، امید دې ته ویل کېږي ته ګناه پرېږدې، په ګناه باندې اصرار نه کې، معافي وغواړې، نو بس فامنوا مکر الله فلا یامن مکر الا القوم الخاسرون. دا خو هغه خلک دی چې دوی د الله د عذاب نه څه دي، ځان یې به یېرې کړی دی، په امن کړی دی. نو خوف چې عظیم شی دی. علامه دمشقي
تذکرۃ النعمان کی نقل کی دمشقی شافعی رحم الله ته امام ابو حنیفه رحم الله کیسه نقل کی یو واری ماسختنی منځ کړه جمعات کې ناسته د قران مجید یو آیات کریمه ولا مخې لورغه هغه یو آیات کریمه باندې هغه سوچ کی فمن زحزح عن النار ادخل الجنه فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور په دې آیات باندې سوچ کوي چې څنګه بچ کېږم د جهنم د اور نه څنګه په طرف کېږم جنت ته څنګه داخليږم ټول شپه په دې سوچ کې روان دی او جاړي چې استیم نه دی کړی ځان دې غرق کو بس جن لاړو ختم شو په دې سوچ کې دی سبا صادق وختل او ځان ټیم دی مؤذن راغی چې دیوی وکړه دیوی کې باتې ماته ختم شوې ده داغه نه بعد دیو ټیکړه برابر کړه دی ورته دیو مړه کې اول نه چې دیو ختم شوې ده ته پته ولګي چې خلک شپه ختم شوې ده سبا صادق خطر ده هغه وګي ونه کو بس ټیک ده ټول شپه په یو آیات کریمه باندې سوچ په دې آیات کریمه باندې نبی علیہ السلام سوچ کولو غم ور سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله بوډا شي شپته بوډا شي نبی علیہ السلام ته فرمایي شیبتنی یهود واخواتها سوره یهود او داغي اخوات داغي شان مشابه آیاتونو او سورتونو ز بوډا کړم او بیا په سورت کې علامه ابو حیان اندلسی غرناطی تفسیر بحر محیط کی نقل گئی یو مفسر یو بزرگ دی هغه چې ما په دې آیات سوچ کولو په دې سورۃ هود می سوچ کولو په سورۃ هود کې کم یو آیات ته دومره سخت چې نبی علیہ السلام یې بوډا کړ وای په خو په دې بس سوچ کې روانې په آیات باندې په سورۃ باندې سوچونه کومه استود شوم په خو کې ما کتله نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو ما یا رسول الله تاسو فرمایي چې شیبتنی هود په دې سورۃ هود کې کم یو آیات ته دا پستقیم کما امرته ده وای هغه ته چې او وای چې الله را ته وای چې پستقیم کما امرته نیغ شه سمشه و چې یو غټ انسان ته سید المرسلین ته الله تعالی و چې سمشه دا ډېر د یری خبره ده وای بس دې آیات کریمه دې خواب چې کوم دې ز بوډا کړم پما کې چې کوم دې سپینواله په وختو کې راغې زما په وجود کې کمزوري راغله یره ور سره خوف پر پیغمبرانو سره خوف و نیکانو خلکو سره خوف زموږ سره نه چا چې یره نه ودی په ځان باندې پوه شي چې د دن اندرون کې ایمان یا شته نه او یا شته نه تزلزل شکار دی بس دی په منافقانو په ګروپ کې دی د خاسرینو په ګروپ کې دی ځکه چې هغه خلک ډېر زیات یریدل پیغمبران ډېر زیات یریدل صحابه ډېر زیات یریدل تابعین ډېر زیات یریدل ها بزرګان ډېر زیات یریدل قبر نه یریدل عذاب نه یریدل جهنم نه یریدل خنن قدم کا حال لاول جنازې نه کیږي مولوی صاحب جنازې ته مخ کیږي نو بس سبق څوک چې کومه د اهل حدیث نه زور وباسي د مړي نه زور وباسي یا لکه تر اهل حدیث نه زور وباسي نه جنازې نه زور وباسي څلور تکبیرات فرض دي نو په کې سم نشته نو بیا خو دې مانځه کې چې قیام فرض دی قرات فرض دی رکوع فرض ده سجده فرض ده نو بیا د مستحبات او د سنت او واجبات په کې څه لګي مکه وکنه خطا کېږه پورته کېږه سلام وکړه نو دا ته پکې سبحان ربی العظیم او دا سبحان ربی الاعلی او دا درود شریف پکې نه دا پکې سجده پاره وي نو دا حدیث زور د جنازې نه و د مړي نه وباسي الله اکبر ګنټه تقریر وکي په نیم 35 سکند کې شیخ صاحب چې کومه جنازه وکي ستا سره می اتفاق وګزا شیخ صاحب ستا سره می اتفاق وګزا په اول تکبیر کې سبحانك اللهم و سورۃ فاتحه موعظه په دویم تکبیر کې درود شریف وایا نو پر دریم تکبیر کې دواګانی خو ټول امت په اتفاق ته جوړی وایا ها دا خو پر دریم تکبیر باندې جنازه وکړه کیږي نو پر دریم تکبیر باندې خو ټول امت اتفاق ته چې د مړي د پاره خالص دواګانی وای هدايه نقل کوي او قاضي خان نقل کوي او احناف نقل کوي او شوافی نقل کوي څومره ګوري ټول وای نو تا سلورم تکبیر چې هغه دریم تکبیر هغه لنډوي خبره ختمه کې نو دې دا وی زور چې کومه د مړی نه وباسي ډز الله اکبر او مولوی صاحب ضروري الکا په خپل خپل باندې سلور تکبیرات ویل فرض دي چې چرته به کېونه ویل غره چې د سینې مجوازي سلور تکبیرات دي غره په دې کې نور سمشته دا نور په کوم وي او کدا نور په کې نه یا په دې فرض موږ کې هم دا فرایض پورا کوي واجبات صورت پرې دي ها مکه وی کنه
بیا په اختر کې دسی کوي، بیا په بل موز کې دسی کوي، په بل کې دسی کوي. ولې ته دې په خپل خپل باندې تکبیر نه وایسه، د بل په خپل باندې تکبیر وای. په خپل ته رکوع لذي د امام سره ول تکبیر نه وای، تکبیر انتقال نه وای. دې څه وبګ نه وای. ال دې چې ودرېګو نه د جنازې ته کوم ولاړې د پزله کې درد شته، نه چې راغلي دا وي پزله کې درد شته، نه ال دې کوم د خوف اثر شته، نه د یری اثر شته. ال دې ټول دنیا خاندي، ټول دنیا غپونه لګي پاغزي کې. او زه خو ته یو خبره کومه چې پرې جنازو کې کوم خلک خبرې کوي نو ما دا اندازه لګولې دا د عقل نه خلاص بي قوه خلک د کلی بي قوه جن پیژني او د عقل نه خلاص او بي قوه او قمقل او خر نه پیژني په جنازه کې پیژنه. په جنازه کې هغه ځکه دوه کسان ولر دی، والتي دوه کسان ولر دی، والتي دوه کسان ولر دا ځان ته شي ګوت نشي چې خشه ته څه خشه خو دغه شی نو ها پته بدلتي ولګي څه شي. انسان به سي، زور به سي، طاقت به سي، مال به سي او دبدبه به سي. نن چې کوم دین ځوان دی دوه ورځې پس چې وګورې سم نه، نن ځان ته چې کوم دین دا او چتی ګور غړي کې سباله چې وګورې بس پکټ باندې پروتي بیا پکې نشي کولای. انسان خو ډېر کمزور دی، خو ډېر انسان ضعیف. عاجزي بهترین شی د عاجزي د الله نه یره، د الله نه خوف، ځان ته کمزور ویل، همیشه د پاره ځان ته کمزور ویل. کم دي کې چې نړتوب پکار دی چې نړتوب نشي کولای. او که نړتوب پیغمبر ته کنځلې کړي نړ چکر ور منډه کا، الله ته کنځلې وکړي ور منډه کا، د قران او د حدیث په شان کې ګستاخی کړل ور منډه کا، منافقانو باندې ورشه خلو خلمات کنه انا غنه شم کولای جی دا کار نشم کولای، کمزور ته تکړه ما. هر یو سړی د دې زماني فرعون دی، کمزوري ته فرعون دی، ظالم دی. او چې کله په لګ را پاسه راشي کنه بیا مظلوم دی. چې لګ به را پاسه وکنه داغه مخ دې سم نشي کولای. لکه دا نسواریان چې په کور کې روزه کې جګړې کوي کنه، نو شاجان نو مخ ته جګړې کوي کنه، هغه ته سو خلاص وسته چې کتاب بیا کنځري وکړي کنه پرېدم دینه نسواری پرېد کړی د اوسی دا د اوسی پرېده نو هغه صحیح په کور کې تکړه دی، ظالم دی، کشران ته ظالم دی، مظلومانو ته ظالم دی، عاجزانو غریبانو ته ظالم دی. خو چې کله لږ بره پې زورور راغی کنه بیا دې مظلومي بیا ټک نشي کولی. کامیاب انسان هغه دی چې هغه ځان کمزوری وګڼي، کمزوری، عاجزه، فقیر، په خپلو اعمالو باندې فخر ونه کړي، په خپلو نیکو باندې فخر ونه کړي. نو ده سره خوف وي، یره یې ورسره، سبا له به د الله مخې ته ودرېږم څه جواب دی راسه، زه بس راشي ځان سره سترګې پټې کړو، زه مولوي صاحب هم پرېږده، امیر صاحب هم پرېږده، بل سړی هم پرېږده، بل سړی هم پرېږده. هر یو سړی سترګې پټې کوي او وایي زه د الله مخې ته ولاړ یم. الله زما نه تپوس کوي چې بنده ته ما دنیا ته لېږلی تا څه کړي دي. اوس په خپله سوچ وکړئ څه جواب به ورکوم. جواب شته را سره؟ ما څه خو نشته دی. چا سره جواب شته؟ خپله زندګي خو مخې ته ده که نه؟ خپله زندګي انسان ته مخې ته ده، سم یې کړي دي، سر را پاسېدلي زرې شاوی، سر را پاسېدلي سم کړي دي، څومره هم ګټلي دي او څومره هم بېللي دي، څومره د نیکۍ کار هم کړی دی او څومره هم د بدۍ کار کړی دی. په دې باندې خو سوچ پکار دی. د دې وجې نه بار بار زه وایم چې امام غزالي نقل کوي د عمر ابن عبدالعزیز ښایسته خبره کوي هغه چې هغه به ویلی چې د هر انسان د مسلمان دپاره دا پکار دي چې دی به د 24 ګنټو کې ځان له یو 100 منټه خلوت کې کښېني او په دې خلوت کې په دې خپل ځان په دې جلوت باندې سوچ وکړي. دا کومه بهر دا ښکاره زندګي نه ده، دا چې کومه تېره کړه، د شپې کېناستو سترګې پټې کړې، په پلستن کې سم راستو سترګې پټې کړې، دې سوچ وکړي په دې باندې نن دا زندګي تېره شوه، دا یو ورځ تېره شوه، ما په دې تېر شوي زندګۍ کې د کامیابۍ څومره کارونه وکړه او د ناکامۍ څومره کارونه وکړه. الله تعالی دې مونږ معاف کړي او الله کې خوف پیدا کړي، یره پیدا کړي. وما علينا البلاغ.